ډېر محترم مسلمانانو، نن د سورت فاتحې عظیم الشان وظیفه داسې د راز وظیفه راته ښایمه. انشاءالله تاسو به مخکې چېرته نه وي کړي. سورت فاتحه د قرآن مجید لومبنی سورت دی محترم، او هر چاته یاد دی، کو ماشوم دی، کو نارینه دی، کو زنانه دی. انشاءالله په دې طریقې سره وکړئ، ستاسو لوی نه لوی مقصد او حاجت په انشاءالله رب العالمین د دې سورت فاتحې د برکت سره انشاءالله سر ته رسوي، فی تکمیل ته به رسوي. او انشاءالله چې تاسو ته به هیڅ مسلې نه وي د دنیا د اخروي او د کاروبار د رشتو د هر یو څیز دپاره بهترین صورت د الله جل شانه د کلام د صورت فاتحې او داسې رازداره وظیفه د محترم مسلمانانو. انشاءالله تاسو به خوشحاله یې. تاسو موږ د دعاګانې کوئ چې الله تعالی دې تعالی هم خوشحالۍ درکړي چې داسې بهترینه وظیفه دې وښودله. ځکه محترمو چې صورت فاتحه کې خو ډېر زیات رازونه پراته دي، ډېر زیات حکمتونه پکې پراته دي او د ټولو مسلمانانو دپاره شفا هم ده. نو لحاظه څوک چې دا وظیفه په دې طریقې سره وکړي، الله جل شانه به د هغه لوی نه لوی مصیبت، لوی نه لوی حاجت، لوی نه لوی مشکل به الله جل شانه د انسان ختم کی او دا انسان به ډېر زیات خوشحاله وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو رونو خویندو او هغه مسافرو چې بهر وطن کې دي، افغانستان، پاکستان، امریکا، هر ملک چې ژوند کوي، سعودي عرب کې، دوبۍ کې، قطر، الله جل شانه دغه ټولو مسافرو له اوږده زندګي د صحت او د عافیت والا ورکړي. کو دغه مسافر ستاسو په کورونو کې دی، کو بهر دی. محترمو، نن چې زموږ کوم وظیفه ده هغه د صورت فاتحې ده. صورت فاتحه ډېر زیات نومونه دي محترمو حدیث مبارکو کې، او یو بهترینه خبره به تاسو ته عرض کړم د صورت فاتحې په باره کې. محترمو، الله جل شانه صحیفې نازلې کړي دي، قرآن مجید نازل کړی دی، دغه رنګې تورات، زبور، انجیل نازل کړی دی. د دې دریو کتابونو د دې صحیفو ټولو هغه نچوړ او ټولې خبرې الله جل شانه دا په قرآن مجید کې هغه ذکر کړي دي. یعنی دی نچوړ دی قرآن مجید، او د قرآن مجید نچوړ چې دی محترم مسلمانانو هغه صورت فاتحه ده. یعنی قرآن کې چې څه دي هغه په صورت فاتحه کې الله جل شانه را جمع کړي دي. صحیح شوه. نو کوم انسان چې دا وظیفه وکړي محترمو، هغه داسې ده چې تورات او انجیل او زبور او د صحیفو هغه تلاوت یې وکړو، د هغې وظیفه یې وکړله. نو محترمو د قرآن مجید وظیفه یې وکړه لکه څوک چې د صورت فاتحې وظیفه وکړي. نو محترم مسلمانان، د صورت فاتحې زه تاسو ته بیانوم چې دا د کم مقاصدو لپاره هغه بهترین دی او کارآمد دی. نو تاسو را سره انشاءالله دا وظیفه ټوله واورئ انشاءالله العزیز، چې تاسو ته به ډېره زیاته فایده وشي. وروسته صورت فاتحه چې دی محترم مسلمانانو دا یو بهترین صورت دی. صحیح شوه که نه؟ دا د هر قسم حاجت دپاره، د هر قسم مشکلاتو دپاره دی. صورت فاتحه سره تاسو دوستی ولګوئ. صورت فاتحه د الله جل شانه په صورت فاتحه کې شفا دی ده. صورت فاتحه د قرآن مجید خلاصه د محترم مسلمانانو، او الله جل شانه په هر رکعت کې صورت فاتحه حکم کړی دی. موږ صورت فاتحه وایو که نه، په هر رکعت کې صورت فاتحه ویل واجب دي. کوم انسان چې صورت فاتحه په لومبي رکعت کې یا په دویم، دریم، څلورم کې ونه کړي، د باندې سجده سهوه لازمیږي. لہذا علامه ابن تیمی رحمت الله علیه فرمایي چې څوک په ولاړ او په ناسته هر ټایم کې صورت فاتحه وایي، او ما به صورت فاتحه ویله، ما ته چې څه میلاو شوي دي د صورت فاتحې په فضیلت سره او په برکت سره میلاو شوي. صحیح شوه که نه؟ ګوره صورت فاتحې سره به څنګه دوستي لګو؟ لومبنۍ طریقه یې دا د محترم مسلمانانو. صحیح شوه. لومبنۍ طریقه یې تاسو اورئ. په کور کې چې څومره د خوراک څیزونه دي که نه، کو هغه برتنې دي، کو هغه روټۍ ده، کو هغه محترم مسلمانانو تلکاري ده، اوړه دي، په ټولو څیزونو باندې به چې څنګه دا راوړي په دې باندې به دا شف کوئ، کو نارینه دي او کو زنانه دي. محترم مسلمانانو انشاءالله تمام جسمانی روحانی بیمارونه به الله تعالی تاسو بچ کی. د جادو، د سرکه شیطانانو، د جناتو نه به الله تعالی تاسو حفاظت وکړي. په کورونو کې ستاسو کومې انتشار دي، پریشانۍ دي، هغه به الله تعالی ختم کړي. ستاسو په خپل منځ کې به الله تعالی محبتونه پیدا کړي، او په دې هر څه کې به الله جل شانه تاسو ته برکت پیدا کړي، او دغې برکت د وجې نه به الله جل شانه تاسو ته هدایت وکړي. صحیح شوه. اوس یو صحابي باره کې راځي محترم مسلمانانو، چې هغه یو داسې روانو
نو یو کس هغه مار وچیچلو مار چې مار وچیچلو محترم مسلمانانو نو دی صحابي ته عرض وکړو چې راشه او زمونږ دا مریض دم که که تا دم کو نو تعالی مونږ ډېرې ګډې چیلۍ درکو داسې مفهوم دی محترم هغه صحابي لاړی هغه کس دم کو په صورت فاتحه باندې هغه له الله تعالی صحت ورکو او هغه چې دی نو ګډې چیلۍ ولا ورکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته دا خبره پیش کړې شوه نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ماله هم پکې حصه وکړئ لہذا ستاسو چې کومې پریشانۍ دي کو دنیایي دي کو اخروي دي نو هغې دپاره صورت فاتحه اوس کو یو سړی وایي چې ما باندې بندش دی جنات دی جادو دی سحر دی نو هغه له پکار دی چې یو 40 پیرې صورت فاتحه ووایي یو 40 پیرې آیت الکرسي ووایي او یو 40 پیرې دواړه صورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا ووایي یو 40 پیرې او بیا په اوبو باندې دم کې په خپل کور کې په شګه باندې دم کې هغې باندې کور په ګوټونو کې وشیندي په خپل خاوند باندې په خپل محبتونو باندې انشاءالله دم کی په هغوی باندې په څه طریقه باندې وسکلی کی یا داسې په دم کې والله ته وایي چې الله په د څومره سحر دی جادو دی په الله جنات دی په هر څه چې په دي الله تعالی دا محبت ماته راوګرځولی کړي دا زړه ماته راوګرځولی کړي انشاءالله دغه طریقې سره په کور کې به هم ستاسو برکتونه راشي په زندګۍ کې به هم ستاسو برکتونه راشي او انشاءالله چې آخرت به هم الله جل شانه زما او ستاسو ښایسته کړي نو دغه طریقې سره انشاءالله صورت فاتحه او که کوم ماشوم جاړي ډېر زیاته نو هغه باندې هم اخري صورتونه او صورت فاتحه دم کوئ انشاءالله چې دغه ماشوم به الله تعالی هغه په خپله دم کوي خلکو پسې مه ګرځوئ او چونکې زموږ یقین نن کمزوری دی نن زموږ مونځونه په ټیم باندې نه دي نن موږ غیبتونه وغیره کوو نو محترمه زموږ یقین کمزوری دی نور خلکو پسې بچیان ګرځو نور خلکو ته وایو چې دا کار وکړه دا لحاظه خپل ځان هم برابر کو چې بل ته موږ د ویلو ضرورت نه وي په خپله داسې ځان جوړ کو الله تعالی سره داسې تعلق او محبت پیدا کو چې زموږ په خوله کې هم شفا پیدا شي که موږ بل ته دعا وایو چې ما لپاره دعا وغواړه بهترینه خبره ده لیکن په خپله ځان مستجاب الدعوات جوړ کو او هغه به داسې جوړیږي محترمو چې د حرامو کارونو نه ځان بچ کو ګناهونه پرېږدو الله تعالی د رضا دپاره الله تعالی د نیکو کارونو دپاره خپل ځان فارغ کو نن د دنیا د لږې زندګۍ دپاره عرضي محبتونه عرضي څیزونه دي د یو بل سره جنگ جګړې دي محترمو محبت عام کوي نفرتونه ختم کوي محبت عام کوي یو بل سره همدردي وکړئ یو بل سره مسلماني وکړئ یو بل سره ګاونډتوب وکړئ لہذا انشاءالله چې موږ د بل لپاره خیر خوا یو الله جل شانه به زما او ستاسو خیر خوا شي الله جل شانه به زما او ستاسو حاجات پوره کړي مصیبتونه په خپله ختمیږي موږ ته هم دعاګانې کوي نن مدرسه کولاویږي دعاګانې به درته کوو ختمونه به درته کوو خاص د الله د رضا دپاره جزاک الله خیره احسن الجزا فی الدنیا والآخره السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته